بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اولې حصې سبق نمبر 180 دی. په نن درس کې به زموږ ان شاء الله الدرس الخامس والاربعون 45 نمبر درس پوي. په دې کې به موږ التلمیذ فی المدرسه، التلمیذتو یوه مؤنثه طالب علم ده، د هغې باره کې به بحث کوو. دې نه مخکې موږ د یو طالب علم په باره کې بحث وکړو، بیا د دوو طالب علمانو په باره کې بحث وکړو، بیا هم د دریو یا زیاتو طالب علمانو په باره کې بحث وکړو. او اوس به موږ د یوې طالب علمه چې ده طالبه مؤنثه شاګرده طالبه یوه جینۍ به وي، د هغې په باره کې به موږ بحث کوو. التلمیذة فی المدرسة، التلمیذة فی المدرسة، شاګرده مدرسه کې، په مدرسه کې یوه شاګرده ده، د هغې بحث به کوو. نو اول به انشاءالله موږ د الفاظو معنی وایو او بیا به د هغې نه پس موږ د واحد مؤنث د فعل مضارع دا به ګوره انشاءالله موږ د فعل مضارع بحث کوو، ځکه فعل ماضي پکې موږ وویلو مخکې، اوس به انشاءالله د فعل مضارع بحث کوو. نو دې کې به موږ یو خو به د واحد مؤنث غایب صیغه به زیات استعمالو، او بس دا واحد مؤنث حاضر غایب صیغه چې ده د هغې به انشاءالله موږ مشق کوو په دې درس کې. نو التلمیذة فی المدرسة، تلمیذه شاګردې ته وایي، طالب علم ته وایي، یوې جینۍ طالب علم ته وایي. فی المدرسة مدرسه کې. معانی الکلمات د الفاظو معنی. تسلم، سلم یسلم معنی ده سلام کول. نو تسلم دا څلورمه صیغه ده د فعل مضارع. یسلم، یسلمانی، یسلمون، تسلمو. نو دا تسلمو د واحد مؤنث د فعل مضارع واحد مؤنث غایب صیغه ده. تسلمو د فعل مضارع واحد مؤنث غایب صیغه ده. تسلمو معنی ده هغه ښځه سلام کوي، هغه یوه ښځه سلام کوي. تسلمو هغه یوه ښځه سلام کوي، یا هغه یوه مؤنثه سلام کوي، یا هغه یوه جینۍ سلام کوي. نو دا تسلمو د یوې مؤنثې لپاره استعمالیږي، هغه ښځه سلام کوي، هغه یوه ښځه سلام کوي. تسلمو هغه سلام کوي. ٹھیک شو جی. تساعدو، ساعد یساعدو، مساعده چې دی که نه دا مدد ته وایي، یعنی د یو بل مدد کول. نو تساعدو چې دی تساعدو دا هم د فعل مضارع څلورمه صیغه ده، واحد مؤنث غایبه، واحد مؤنث غایبه. یساعدو، یساعدانی، یساعدون، تساعدو څلورمه صیغه ده. نو دا هم د یوې مؤنثې غایبې دپاره استعمالیږي. تساعدو معنی ده هغه یوه ښځه مدد کوي، هغه یوه ښځه مدد کوي. ګوره دې نه مخکې درسونو کې به مونږ وي چې یاره هغه مدد وکړو، هغه به فعل ماضي بحث کوو. اوس به مونږ د فعل مضارع بحث کوو. د فعل مضارع څه ته وایي؟ موجوده وخت ته وایي او راتلونکي وخت ته وایي. اوس چې یو کار کېږي دې ته مونږ مضارع وایو، راتلونکي وخت کې چې به یو کار کېږي دې ته مونږ مضارع وایو. نو تساعدو هغه یوه ښځه مدد کوي. تلعبو چې دی که نه لعبه یلعبو، لعبه یلعبو دا لوبې کولو ته وایي، لوبې ته. نو د فعل مضارع څلورمه صیغه ده د مؤنث دپاره. یلعبو، یلعبانی، یلعبون، تلعبو. نو دا تلعبو چې دی دا څلورمه صیغه ده د واحد مؤنث غایبې، د فعل مضارع واحد مؤنث غایبې صیغه ده. تلعبو معنی ده هغه یوه ښځه لوبې کوي، تلعبو هغه یوه ښځه لوبې کوي، تلعبو هغه یوه ښځه لوبې کوي. تنامو، دا تنامم چې دی څلورمه صیغه ده د فعل مضارع. ینامو، ینامانی، ینامونه، تنامو. ینامو، ینامانی، ینامونه، تنامو. تنامو دا څلورمه صیغه ده د فعل مضارع، واحد مؤنث غایبه صیغه ده. تنامو مبکرتن، تنامو هغه یوه ښځه اوده کېږي، مبکرتن زر، جلدي، اردو کې وایي جلدي او موږ وایو زر، وختي، زر اوده کېږي. نو تنامو مبکرتن، مبکرتن هغه یوه ښځه وختي اوده کېږي، یعنی زر اوده کېږي، جلدۍ سره اوده کېږي. ټیک شو جی. یعنې د نیمې شپې پورې ویښه نه وي، بس فورا د ماسخوتن اذان پسې فورا مونځ کوي او فورا اوده کېږي. نو تنامو مبکرتن، تنامو کې هیه ضمیر دی، د هغه هیه ضمیر معنی ده هغه یوه ښځه، او دا تنامو چې دی معنی ده اوده شو، اوده شوه. مبکرتن معنی ده زر، جلدی. او تلعبو کې هم هیه ضمیر دی، تساعدو کې هم هیه ضمیر دی، تسلمو کې هم هیه ضمیر دی. احفظو اوس یوه جینۍ ده. نو دا احفظو چې دی دا د فعل مضارع واحد متکلم صیغه ده، واحد متکلم.
واحد متکلم. خدا یاد وساتئ ګورئ دا به مخکې مونږ د یو مذکر دپاره استعمالولو، یو سړي دپاره به م استعمالوله. اوس په دې درسونو کې به مونږ د یوې جینۍ دپاره استعمالوي، یوې ښځه به استعمالوي ځان دپاره دا احفظو. نو دا احفظو دا مشترک صیغه ده. مشترک دې ته وایي چې سړي به م عمده صیغه ځان دپاره استعمالوي، ښځه به م عمده صیغه ځان دپاره استعمالوي. لکه زمونږ په پښتو کې چې دی زه لفظ چې دی دا زه نو دا زه چې دی که نه نو دا مؤنث هم ځان لپاره استعمالوي او مذکر هم ځان لپاره استعمالوي. لکه یو طالب علم دی هغه وایي زه طالب یم، زه طالب یم، او جینۍ وایي زه طالبه یم. نو دا زه لفظ هلک او جینۍ دواړه ځان لپاره استعمالوي. دقه شان دا احفظو، احبو او ازربو دا همداسې صیغه ده چې سړي به هم ځان لپاره استعمالوي او ښځې به هم ځان لپاره استعمالوي. احفظو معنی ده زه یادوم، زه یوه ښځه یادول کوم، زه یوه ښځه یادول کوم. نو احفظو معنی ده زه یادوم. نو ما ورته دلته لیکلي یوه ښځه، یعنی دا احفظو یوه صیغه چې ده دا یوه ښځه ځان دپاره استعمالوي. او احبو معنی ده زه محبت کوم، زه محبت کوم. یوه ښځه ده هغه وایي زه محبت کوم. اردو کې وایي میں محبت کرتی ہوں، کرتی ہوں. چې سړی وي هغه به وایي میں محبت کرتا ہوں، او چې ښځه وي هغه وایي میں محبت کرتی ہوں. او دا احفظو معنی ده میں یاد کرتی ہوں. دا ښځه ځان لپاره استعمالوي نو هغه وایي میں یاد کرتی ہوں. او لا ازربه، لا ازربه، لا معنی ده نه، ازربو معنی ده زه وخم، لا ازربو زه نه وخم. ها هغه یوه ښځه وایي زه هغه نه وخم، یوه بله ښځه یادوي، یوه ښځه ده هغه بله ښځه یادوي وایي زه هغه نه وخم. نو لا ازربو زه نه وخم، میں نہیں مارتی ہوں، میں نہیں مارتی ہوں. ہا اس کو، میں اس کو نہیں مارتی ہوں، دا معنی ده. نو لا ازربو دا د واحد متکلم صیغه ده، دا دغه دپاره استعمالیږي، د مؤنث دپاره ښځې دپاره استعمالیږي. نو دا خو موږ سره د الفاظو معنی وي، دا به زموږ سره په سبقونو کې استعمالیږي. اوس راځو سبق له، سبق شروع کیږي. نو هذه عائشة، ما تاسو ته ویلو چې مذکر وي هغه دپاره به مونږ هذا استعمالو، او چې مؤنث وي ښځه وي هغې دپاره به مونږ هذه استعمالو. نږدې اسم اشاره ده. هذه عائشة دا عایشه ده، هذه عائشة دا عایشه ده. هي هغه همدغه عایشې ته اشاره کوي. هي طفلة صغیرة، هي طفلة صغیرة. دا طفله موصوف دی او دا صغیره ورله صفت دی. نو موږ به د دې داسې معنی کوو هغه وړه ماشومه ده. طفله معنی ده ماشومه او صغیره معنی ده وړه. هي طفلة صغیره هغه وړه ماشومه ده. هي طفلة صغیره هغه وړه ماشومه ده. اوس وایي تقومو، قام یقومو چې دی که نه یقومو، یقومو دا فعل مضارع ده او دا تقومو څلورمه صیغه ده د واحد مؤنث غایبې دپاره د فعل مضارع. یقومو، یقومان، یقومون، تقومو، تقومو. نو دا تقومو څلورمه صیغه ده. تقومو معنی ده هغه پاسي، تقومو معنی ده هغه پاسي. فی الصباح الباکر سحر وختي، باکر معنی ده وختي یعنی جلدی جلدی، صبح سویرے سویرے. نو تقومو فی الصباح الباکر، تقومو هغه پاسي، فی الصباح الباکر سحر وختي. ٹھیک شو جی. اوس وایي وتوضؤ، وتوضؤ، وتوضؤ معنی ده توضؤ، دا د توضؤ یتوضؤ. نو دا د تتوضؤ، تتوضؤ معنی ده هغه یوه ښځه او دس کوي، دا تتوضؤ دی. ښه ما توضؤ لیکلی خو دا اصل کې دی تتوضؤ. تتوضؤ معنی ده هغه یوه یعنی هغه اودس کوي. تتوضؤ هغه اودس کوي، تتوضؤ هغه یوه ښځه اودس کوي، یعنی هماغه طفله یادوي، هغه عایشه یادوي. وتوضؤ او هغه اودس کوي. وتصلي او هغه مونځ کوي. تصلي، صلى، یصلي دا مونځ کولو ته وایي. نو یصلي فعل مضارع ده. نو څلورمه صیغه پکې راځي. یصلي، یصلیان، یصلون، تصلي. تصلي معنی ده هغه مونځ کوي فی البیت کور کې. نو ماشومه ده هغه د عایشه ده، عایشه مؤنثه ده، هغې دپاره به څلورمه د فعل مضارع څلورمه صیغه استعمالیږي. تصلي، تصلي معنی ده هغه مونځ کوي فی البیت کور کې. ګورئ وتتوضؤ او هغه اودس کوي، وتصلي فی البیت او هغه کور کې مونځ کوي. ٹھیک شوه. وتتلو القرآن الکریم، تتلو دا د فعل مضارع، د فعل مضارع څلورمه صیغه ده. تلا یتلو، یتلو، یتلوان، یتلون، تتلو، تتلو. نو دا تتلو چې دی دا د څلورمه صیغه ده د فعل مضارع واحد مؤنث غایبه. وتتلو او هغه عایشه
هما هغه تلاوت کوي القرآن الکریم د قرآن کریم. بیا مخکې وایي ثم تناولوا الفطور ثم تناولوا ناوله یعنی ناوله يناولو تناولو یعنی تناولو چې دی تناولو دا څلورمه صیغه ده د فعل مضارع او د دې معنی ده هغه خوري هغه کوي الفطور ناشته ثم تناولوا الفطور بیا هغه ناشته کوي وتأخذوا اخذ یأخذ معنی ده اخیستل راغستل نو تأخذ څلورمه صیغه ده د فعل مضارع. نو په دې سبقونو کې به د فعل مضارع څلورمه صیغه استعمالیږي او هغه د واحد مؤنث غایب صیغه ده. وتأخذ الكتب او هغه کتابونه راخلي. کتب د کتاب جمع ده. یو کتاب ته کتاب وای، دوه ته کتابانی وای او ډیر ته کتب وای. کتب نو دا کتب ډیر کتابونه. وتأخذ الكتب او هغه کتابونه راخلي. وتسلم او هغه سلام کوي. سلم یسلم نو تسلم د فعل مضارع څلورمه صیغه ده. وتسلم او هغه سلام کوي علی امها و ابیها خپل مور او خپل پلار ته. هغه خپل مور پلار ته سلام کوي. وتذهب ذهب یذهب چې د دې گردان څلورمه صیغه تذهب راځي د فعل مضارع واحد مؤنث غایبه ده. وتذهب او هغه ځي الی المدرسه مدرسې ته. وتذهب الی المدرسه او هغه مدرسې ته ځي. وتذهب الی المدرسه او هغه مدرسې ته ځي. بیا مخکې وایي ترجع عائشه. دا ترجع چې دی که نه دا څلورمه صیغه ده خو د دې فاعل دا د عایشه موجوده ده. په دې نورو سبقونو کې به فاعل نه موجود نو دې کې به موږ هیه ضمیر فاعل راوښکلو. دلته کې د دې ترجع فعل د عایشه فاعله موجوده ده. نو ترجع عایشه عایشه راواپس کیږي. ترجع عایشه راواپس کیږي من المدرسه مدرسې نه مساء ماښام. ترجع عائشة من المدرسة مساء عائشة ماښام وخت کې د مدرسې نه راواپس کیږي. فتسلم د رفع معنی ده نو تسلم هغه سلام کوي علی امها خپل مور ته. فتسلم علی امها نو هغه خپل مور ته سلام کوي. فتسلم علی امها نو هغه خپل مور ته سلام کوي. وتساعدها او هغه د هغې مدد کوي. هغه یعنی د عائشه د خپل مور مدد کوي. د دې ها معنی ده مور یعنی او تساعد کې هي ضمیر دی هغه د عایشې ته اشاره ده. وتساعد او هغه مدد کوي ها د هغې یعنی د مور فی امور المنزل. امور د امر جمع ده. امر یو کار ته وایي امور کارونو ته وایي. فی امور المنزل د کور کارونو کې. منزل معنی کور ته مراد دی. کور کې چې زنانه کم کارونه کوي لوښي وینځي پخلی کوي وړاښ کوي ځای جارو کوي او کپړې وینځي وغیره وغیره. نو دا هغه امورو کې دا عایشه د خپل مور مدد کوي. وتساعدها او هغه د هغې مدد کوي فی امور المنزل د کور کارونو کې. وتساعدها فی امور المنزل او هغه د هغې د کور کارونو کې مدد کوي. هغه د خپل مور یا هغه د هغې ځکه تساعدو کې هي ضمیر دی د هغې معنی هم د هغه او دا دې خوا د مور دپاره چې دی د ها ضمیر استعمال شوی دی د دې معنی هم د هغه. نو موږ به لفظي معنی وکړو او هغه د هغې د کور په کارونو کې مدد کوي. یعنی هغه د خپل مور د کور په کارونو کې مدد کوي. دغه مطلب یې دی. ثم تلعب بیا هغه لوبې کوي. مع اخیها خپل رور سره. ثم تلعب مع اخیها بیا هغه خپل رور سره لوبې کوي. یعنی هغه عایشه یادوي بیا هغه خپل رور سره لوبې کوي. وتقرأ دروسها قرأ یقرأ نو یقرأ فعل مضارع ده د دې څلورمه صیغه راځي تقرأ او هغه لولي هغه وایي. دروسها خپل سبق وایي. ثم تأكل طعامها اکل یأکل معنی ده خوراک کول. نو تأکل معنی ده هغه خوري. طعامها خپل خوراک. ثم تأكل طعامها بیا هغه خپل روټۍ خوري. خپل طعام خوري. خپل یعنی کم روټۍ ورله تیاره کړې ده سالن وغیره او کم څه چې دي هغه خوري. وتنام مبکرة او هغه وده کیږي مبکرة زر. ثم تأكل طعامها بیا هغه خپل خوراک کوي.
بیا هغه خپل خوراک کوي وتنام مبکرة او زر اوده کیږي. ټیک شو دي. نو دا زمونږ د نن ورځې درس و. په نن درس کې مونږ د الفاظ معنی مو ویلې او د سبق هم څه ویله. نو انشاءالله راتلونکي درس کې به بیا مزید مونږ د سبق استفهامیه جملې وایو. په هغې کې به مونږ د واحد مؤنث غایبی صیغې او د واحد متکلم صیغې زیات مشق کوو. نو راتلونکي درس پر اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.